شیطا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعوت پیشوي خپل ذمہواری پیشوي قولوا لا اله الا الله تفلحون ويا لا اله الا الله بل معبود برحق نسته لایق دی عبادت الله دا دی الله دی وحدانیت درس ورکو او د خپل رسالت او د نبوت په حواله رهنمایي ورته او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ذمہواری د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه عمل د نبوت او د رسالت دا روان ده حتی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دغه خلافت او د دغه نیابت په حواله مکه معظمه هم فتح پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپل دور زمانه کې د مدینې منورې په زندگی کې نبی علیه الصلاة والسلام په 8م کال د هجرت مکه معظمه هم فتح کوي او نبی علیه الصلاة والسلام د مکې معظمې په اطرافو کې په ملک حجاز کې مختلف اوطان مختلف وطنونه او مختلف ممالک پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هغو باندې خپل قبضه راولي خپل تسلط راولي او د کفر او د شرک چې هر څه خلق دی او داعی د کفر او د شرک دی د هغو خاتمه کوي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله خلافت او نیابت په داسې شکل کې لکه همیشه علما او جخمج ارو موږ تاسې الحمدلله نبی علیه الصلاة والسلام په خپل دور نبوت کې د الله جل جلاله د خلافت او د نیابت کما حقه حق ادا بیا له وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره دغه دنیا جخه رحلت کوي نبی علیه الصلاة والسلام بارک الله نبی علیه الصلاة والسلام زله دغه دنیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي او امت ته رهنمایي کوي زولاړه لما رسله د ما دا ذمہواری د ما د نبوت منصب د ما د رسالت منصب چې دغه کوم مقصد او کوم غرض او مطلب ده دا به مخته څوک چلوي د ما نائبین به بیا څوک د ما وارثین به څوک او دغه نظام د چلولو دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخته دا نشاندهي وکړه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي العلماء ورثة الانبیاء علما د انبیاء علیهم الصلاة والسلام دي ټولو انبیاء وارثین لہذا اللہ جل جلالہ په قرآن کې هم فرمایي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بیا موږ په میراث پرېښو دا کتاب خپلو هغو بندګانو ته الله فرمایي چې هغه ما خوښ کړي چې څوک عالم وي د قرآن فهم ورته وشي د قرآن علم ته ورته حاصل شي د علوم نبوت علم ورته حاصل شي دا د الله برگزیده دي دا د الله مختار دي الله جل جلاله د خپل دغه نظام خلافت دغه نظام نیابت او دغه قرآن د اجرا دپاره دغه قرآن د تنفیذ دپاره دغه شریعت د تنفیذ دپاره دا الله مختار کړي ځکه شپه ورځ دوی دغه ذمہواری ته ورکړي